बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله بایاست. نن ورځ موږ د مایکرو اکنامکس دویم چپټر شروع کوو چې موږ په دې کې اګریګیټ کنزمپشن اینڈ سیوینګ ډیفاین کوو. نو اګریګیټ کنزمپشن چې ته ویلی شي په مجموعي ډول مصرف کول اینډ سیوینګ او خوندي کول یا ذخیره کول. نو مونږه که تاسو ته یاد وي په تیر لیکچر کې دا یادواري کړې وه یا یاد کړي مو چې دا انکم ډیوایډ کیږي په دوه ډولو باندې. مثلا یو کس عاید لري نو هغه عاید کې یوه حصه هغه مصرف کوي او د هغې څخه چې کومه حصه پاتې شي نو هغه سیف کوي. نو دغه د مونږه چپټر دی. نو په دویم چپټر کې مونږ سره اګریګیټ کنزمپشن په مجموعي ډول مصرف کول and saving او ذخیره کول یا خوندي کول. اوس چپټر آوټلاین دی. انشاءالله we will be able to understand these concepts. The first meaning and concept of consumption. اول به موږ او تاسو معنا باندې پوه شو چې آیا کنزمپشن څه ته ویلی شي او د دې کنسپټ د دې څه مفهوم دی. د دې کنزمپشن په مفهوم او په معنا باندې به پوه شو. دویم موضوع یا کنسپټ چې موږ سره دی په دې چپټر کې هغه دی کنزمپشن فنکشن. کنزمپشن فنکشن چې ته ویلی شي کنزمپشن خو تاسو پوهیږئ مصرف کول او فنکشن کار. نو دا کنزمپشن فنکشن دا مصرف کول د څه شي کار دی؟ کاری چی است؟ نو دویمه موضوع به د موږ دا our propensity to consume. The third one concept of saving. چون تاسو په دې باندې پوهیږئ چې په دې چپټر کې دوه کنسپټه موږ سره دي. یو دی کنزمپشن بل دی موږ سره سیوینګ. نو کنزمپشن خو به موږ ان ډیټیل انشاءالله وایو او قابل د دې به شو چې کنزمپشن باندې مکمله توګه پوه شو. نو سیوینګ کنسپټ اف سیوینګ به زه تاسو ته انشاءالله ډیفاین کوم. اصل کې د ډیفینیشن نه وړاندې باید موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې سیوینګ خوندي کول یا ذخیره کول یا پسنداز کول دې ته ویلی شي. لکه انکم ما تاسو ته وویل چې انکم په کله یو نفر ته راسي نو هغه بیا په دوو جزونو باندې تقسیمیږي. یو ته وایي کنزمپشن بل ته وایي سیوینګ. چې کله عاید راسي نو عاید کې یوه حصه یوه برخه خلک څه کوي مصرف کوي او دا باقی مانده برخه چې ترنه پاتې شي دا ذخیره کوي یا جمع کوي او یا منګه وایو چې دا څه کوي سیف کوي. د دې نه بعد موږ سره دی موټیوز فار سیوینګ. موټیوز فار سیوینګ دا سیوینګ چې موټیوز کیږي زیاتیږي یا موږ ورته وایو چې نو موټیوز فار سیوینګ انګیزې د ذخیره کولو دا څلورم کنسپټ دی په چپټر نمبر 2 کې. دا موټیوز وایي انګیزې ته. انګیزه د سیوینګ څه شی ده د کم د څه شي دپارې موږ سیف کوو. نو دا موټیوز په دوه ډولونو دی. یو ته وایي سبجیکټیو کنسیډریشن. په سبجیکټیو کنسیډریشن باندې په هدف باندې د هغې په موټیوز باندې موږ سیف کوو. بل دی اوبجیکټیو کنسیډریشن اهدافو د وجې موږ چې کوم دی سیف کوو. او سبجیکټیو موږ اهدافو د وجې نه لکه موږ ووایو چې انفورسین لکه یو داسې سچویشن راشي چې هغه نه لیدونکي حالات لکه یو دم په یو کور کې د یو انسان مرستیا راشي یو دم مړی راشي یا یو دم زلزله راشي طوفان راشي نور داسې افت راشي د هغې هدف دپاره جمع کول یا ذخیره کول یا ټولولو ته موږ څه وایو سبجیکټیو کنسیډریشن. بل اوبجیکټیو کنسیډریشن چې یو نفر ځان ته اوبجیکټیوز یو هدف لري اهداف په ډول باندې هغې سیوینګ کوي. مثلا زه به درته ووایم چې زه وایم په 2021 کې په 2021 کال کې زه باید یو موټر واخلم.
نو دغه یو ما هدف ځان ته کې هو د دې هدف د پاره سیوینګ کول ته مونږ objective ویلی شو. نو بل کنسپټ مونږ سره د سیوینګ فنکشن اور propensity to save رجحان یا فنکشنز سیوینګ فنکشن چې ته ویلی شي دا سیوینګ د څه شي کار دی د څه شي د وجې نه زیاتیږي او کمیږي. نو اوبویسلی ډیره یو اسانه خبره ده سیوینګ چې کوم دی د انکم سره ارتباط لري د کنزیومر انکم سره. که چیرې د کنزیومر انکم زیاتیږي نو سیوینګ هم زیاتیږي. که چیرې د کنزیومر انکم کمیږي سیوینګ هم کمیږي. نو سیوینګ فنکشن به زه ووایم سیوینګ از د فنکشن آف انکم with direct relationship. with direct relationship معنا څه شی ده مستقیم ارتباط د انکم سره لري. دا سیوینګ د انکم سره مثبت یا مستقیم ارتباط لري. مستقیم ارتباط څه معنا که چیرې انکم اضافه کیږي سیوینګ هم اضافه کیږي. که چیرې انکم کمیږي نو سیوینګ هم کمیږي. د دې نه بعد کینیزین سایکولوژیکلی لا آف کنزمپشن به موږ دې کې وایو. کینز یو اکانومیسټ دی هغه سایکولوژیکلی لا آف کنزمپشن ادا کړې ده یو لای جوړه کړې ده چې په دې کې به موږ بیا ډېرې خبرې کوو. ډیټرمیننټس آف کنزمپشن فنکشن ډیټرمیننټ آف کنزمپشن فنکشن موږ به انشاءالله دې کې وایو. Now inshallah we will be able to understand this chapter to know about these concepts. Inshallah بعد از نمی که ما بخوانیم نمی چپتر را انشالله ما قابل میشیم که بفهمم نمی موضوعات را که the outline چیز mention است. بعد از او که است concept to consumption یا meaning and concept of consumption. Consumption مفهوم چی معنا داره that part of consumer disposable income which is used to spend on general utilization of goods and services is by definition called consumption. Consumption کی است اونمی حصه عاید مردم است یا مرد است که او استفاده میکنه که او استعمال میشه مصرف میشه با اجناس و خدمات اون میره چی میگه کنزمپشن میگه. کنزمپشن چیشته ویلی شي کنزمپشن هغه برخه د کنزیومر د ډسپوزیبل انکم چې هغه استفاده شي یا په هغې باندې اجناس و خدمات واخیستلی شي د یوټیلایزیشن دپاره د استفاده کولو دپاره هغې ته مونږ څه شی وایو کنزمپشن ویلی شو. یا معنا دا نه ده چې کله مونږ انکم څه کړو سپینډ کړو آن ګودز اینډ سرویسز بیا هغه مونږ نه یوټیلایز کوو هغه اجناس و خدمات چې مونږ اخیستي دي هغه بیا نه یوټیلایز کوو نو هغې ته مونږ کنزمپشن نه وایو هغې ته مونږ وایو ویسټ آف منی. مثلا یو نفر قلم واخیسته نو په دې قلم باندې خو د انکم مصرف شو نو دا قلم اوس دا استفاده کوي نو دې ته مونږ کنزمپشن ویلی شو. بل ډیفینیشن جنرally income can be divided into two parts. دا انکم چې دی عاید کې است او به دو ډول تقسیم میشه به دو ډول توزیع میشه consumption and saving. Look here generally income can be divided into two parts. income کې است عاید کې است به دو ډول توزیع میشه اولین کې است consumption دوم saving. thus it can be shown as income کې هستن ما برد گفته بودم که income denoted by یا y income کې هستن برای ما چی است how we can write income we can write just y اینمی y که در اینجا است چی معنا میتا این معنا میتا income. نو income برابر است equal to c plus s. c معنا consumption or plus saving. Now income can be categorized. So we can also call the consumption plus saving is the component of income, right?
So C show aggregate consumption. Enemy the equation case ibari mastisho mekona y is equal to C plus S. No damija case CS. No C case tan point tashri shuda. C shows aggregate consumption which involve both all private as well government consumption expenditure in a country. सी के अस्तन बमा ची निशान में कना बमा के अस्तन उनमी मसारिफ उ तमाम मसारिफ वालाउ का दौलत में कना या के अस्तन आम मर्दम में कना द या हेवात वो के अस्तन चीज कंजम्पशन सेविंग अमामो के समस एस shows aggregate saving which involve both all private as well government saving in a country. So this is the meaning of consumption. बाज़ में ख़ायम के बारे तकरार कनम consumption के आस्त उनमी हिस्साई आए दे याक नफरस कि वो इस्तेफ़ादा मेशा इस्तेमाल मेशा बा अजनास व ख़िदमत वो के आस्तन मसरफ़ मेशा बा अजनास व ख़िदमत बारे इस्तेफ़ादा करदा अगर इस्तेफ़ादा ना में कना बाजू वेस्टस अगर इस्तेफ़ादा में कना इरची मेगा इरमेगा consumption. बाज़ अज़ कियास propensity to consume उगदवल द मसरफ़ हो या कियास गिराइश मसारिफ या मसरफ़ और consumption function या consumption function माबर पिश्तर गुफ्ता बुदुम ये consumption function चीज़ मेगा में consumption function कारिचियस मसरफ़ कारिचियस और मसरफ़ के मेशा बप इनकम मेशा बपूल मेशा no masraf corrichist incomes. Consumption function is a positive or direct relationship between consumer disposable income and consumption. Consumption function की एक positive एक मुस्बत और direct मुस्तकिम इर्तिबात द्वारा बैनी आयदी व मसरफ़ी एक मसरफ़ कुनंदा मसलन एक मसरफ़ कुनंदास एक नफरस मसरफ़ में कना नो कंजम्पशन के अस्तन इर्तिबात द्वारा बैन मसारिफ व आयद एक मर्द एक मसरफ़ कुनंदा कच्चीरी यो मसरफ़ कौन के डेर इनकम वलरी डेर आयद वलरी अगर डेर कंजम्पशन के कच्चीरी यो मसरफ़ कौन के कम आयदुलरी नो आगा कम मसरफ़ कई नो देता वही propensity to consume उगदवल द मसरफ़ो नो दा जंगा खबर दा उगदवल द मसरफ़ो दा माना दा कचेरी मसरफ़ कौन के सारा डेर इनकमी नो डेर मसरफ़ कई कचेरी मसरफ़ कौन के सारा कम इनकमी नो कम मसरफ़ कई नो देता मंगवाई propensity to consume or consumption function पर definition की या explanation की मंगवाई consumption function is a positive is a positive माना दादा च मुस्बत consumption function यो मुस्बत यो मुस्तकीम or direct relationship between consumer disposable income and consumption. No consumption function की अस्त मुस्तकीम इर्तिबात दारा बैन आयद व मसारिफ आयद की अस्तन ज़्यादा मेशा मसारिफ हम ज़्यादा मेशा आयद अगर कम मेशा मसारिफ हम कम मेशा इनमी किस्म इर्तिबात रा इनमी किस्म रिलेशनशिप रची मेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप मेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप मेगा माबर मिसाल में थे अगर एक नफर $100 ची दौरा इनकम दौरा डिस्पोजेबल इनकम दौरा पर मंथ आजू की अस्तन मुनासिब इनमी आयद खुद ची में कना मसरफ़ में कना मसलन 100 आयद दौरा 100 मसरफ़ में कना माहाना व इनकम ज़्यादा शुदा از $100 چی شده چند $200 شده نو دو طرف که هستن مصرف هم زیاد میشه میفهمین خود که انکم زیاد میشه مصرف هم زیاد میشه این میگه propensity to consume. In other words, consumption function indicates that consumption and consumer depend on their level of income. میفهمین که consumption مصرف ارتباط داره
اثرانداز میشه بچی به عاید یک چی یک کنزیومر. More is the income, higher will be the rate of consumption and vice versa. अगर income ज़्यादा मेशा ना consumption हम ज़्यादा मेशा, अगर आयत कम मेशा consumption हम कम मेशा. Consumption function is also known propensity to consume. माता स्तमुवेल गिराइश मसरफ या उगदावल द मसरफ चिकम दे दगा से हम लेकर की, which is shown as C is equal to Y bracket start F bracket start Y bracket band. Now the equation to ugore C mana da consumption. Now consumption is the function of income. ما پیشترم برد گفتم که consumption C مانا چیست؟ امیجا C برای ما چی نشان میکنه؟ برای ما consumption نشان میکنه. نو consumption کاری چی است؟ income است. ایرا ما میگیم consumption is the function. F مانا function. Y مانا income. نو consumption is the function of income. اس دیجی تاسو گوری کچیری وائی کے تغیر راځي، وائی انکریز کیږي، وائی زیاتیږي، اوږدوالی راځي، لوړوالی په وائی کې راځي، په انکم کې اضافه والی راځي، نو کنزمپشن به زیاتیږي یا کمیږي. دا تاسو نه پوښتنه ده. که چیرې وائی کم سي نو کنزمپشن کمیږي یا نه کمیږي. دا هم د تاسو نه پوښتنه ده. ولې پوښتنه ده چې دې کې چپټر کې موږ لرو کینیزین لا آف کنزمپشن. Keynesian law of psychologically law of consumption چې کوم دی مونږ دې کې لرو. نو بیا په هغې باندې خبرې کوو. مشکل خو به نه وي. د دې نه وړاندې بیا دا کنزمپشن فنکشن په دوه ډولو تقسیم شوی دی. جے ایم کینز چې کوم دی دا په دو کنسپټو باندې څه کړی ډیوایډ کړی دی. نو امریکن اکانومیست دی، دا یو اقتصاددان امریکایي اقتصاددان دی چې نوم یې دی جے ایم کینز ډیولپ ټو کنسپټ فار پروپنسټي ټو کنزیوم. دی جے ایم کینز چې کوم دی دوه کنسپټه اختراع کړي دي یا جوړ کړي دي د اوږدول د مصرفو کې. دوه کنسپټ دي. اول کنسپټ موږ سره دی اے پی سی ایوریج پروپنسټي to consume. Average propensity to consume موږ څه ته وایو؟ اوسط ډول اوږدېدل د مصارف. په اوسط ډول اوږدېدل د مصارفو ته موږ څه وایو؟ اے پی سی وایو. Average propensity to consume. په اوسط ډول مصارف ډېرېدل. دویم موږ سره دی ایم پی سی marginal propensity to consume. په اضافي ډول مصارف زیاتېدل. ایم پی سی مارجنل پروپنسټي ټو کنزیوم. په اضافي ډول خپل کنزمپشن مصرف اوږدول. دې ځای کې څه معنا ده؟ ایم پی سی نه که چیرې انکم ستاسو $100 کنزمپشن هم $100 دی. اوس انکم د 100 نه 200 شو، عاید د 100 نه 200 شو. نو اوس به مونږ مصارف ډیروو. نو چې کله مصارف ډیروو دې ته مونږ څه وایو؟ ایم پی سی. بیا دې کې یو فارموله ده انشاءالله په هغې باندې پویم. نو راځئ چې اوس څه ووایو؟ اے پی سی ووایو. نو ما تاسو ته وویل په اوسط ډول باندې مصرف ډیرول یا مصرف کول. APC عبارت دی د average propensity to consume ده is defined as a ratio یو تناسب دی of total consumption to total disposable income at different level. په مختلف سطح باندې د disposable income د عایدو او د مصرفو یو تناسب دی. تناسب ویستل دی د مصرفو او د عاید. It is calculated by dividing the amount of consumption by disposable income for any given level of income. دا تقسیمول دی د څه شي؟ د خپلو مصارفو په خپلو عایدو باندې. دلته موږ سره اگزامپل ورکړی دی. فار اگزامپل
دا وګورئ دې ځای کې فار ایگزامپل when nations disposable income is 2000 billions Afghani and consumption expenditure is 1500 billions Afghani. کچېرې وایي د مونږ په هیواد کې د مونږ په وطن کې د مونږ عاید دی سالانه 2000 بلیونه افغانۍ دي او د مونږ ټوټل ایکسپنډیچر چې کوم دی 1500 بلیونه افغانۍ دی نو د دې مونږ اوسط راوباسو چې آیا مونږ څومره په دې 2000 بلیون کې څو فیصده مونږه څه کوو مصرف لرو خپل مصرف اوسط راویستلو ته مونږه ای پی سی وایو نو مونږه سوري نو د مونږه انکم چې دی هغه 2000 بلیونز دی او د مونږه مصرف چې کوم دی 1500 بلیونز دی نو د دې اوسط څنګه راوباسو نو مونږه پای کې ویلیو چې consumption divided by income نو 1500 مصرف ته مونږ دی په 2000 باندې تقسیم کړئ نو د دې څخه راغی 0.15 This means that out of 200 billion income د دې معنا دا ده چې د 2000 بلیون افغانو انکم نه مونږه 15% will be used for consumption. APC decline as income increase because the proportion of income spent on consumption decrease as people tend to save more out of increased income. کدیز ته وګورئ APC declines as income increase وای کچېرې دا مونږ ته ډیکلاین کوي کچېرې وای انکم زیاتیږي the proportion of income spent on consumption decrease که تاسو وګورئ کچېرې د مونږه انکم زیاتیږي مثلا مونږه 100 افغان یا 100 ډالر د مونږه انکم دی او کنزمپشن هم 100 ډالر دی اوس انکم د مونږ 100 نه 200 ته لاړ نو کنزمپشن 200 ته نه ځي نو کنزمپشن څو ته ځي کنزمپشن 1.5 ته ځي نو چې څومره تغییر په انکم کې راغی په انکم کې 100 تغییر راغی 100 ډالر فرق راغی او په کنزمپشن کې 50 ډالر راغی نو کچېرې عاید همداسې که زیاتیږي نو په بل اړخ سره به د موږ تاسو مصرف څه کېږي کمیږي as people tend to save more out of increased income نو خلک به چې کوم دی د اضافي پیسو نه د اضافي انکم نه ډیر سیوینګ بیا کوي نو اے پی سی دلته اکویشن موږ سره دی اے پی سی از اکول ټو سی ډیوایډډ بای وای نو کنزمپشن ډیوایډډ بای وای دې ته موږ څه ویلی شو اے پی سی ایوریج په اوسط ډول خپل مصارف اوږدول د دې نه بعد موږ سره دی مارجنل پروپنسټي ټو کنزیوم آر ایم پی سی نو ایم پی سی عبارت څه دی د دې معنا ده مارجنل پروپنسټي ټو کنزیوم مارجنل وی اضافي ډول یا اضافه کېدل پروپنسټي اوږدېدل ټو کنزیوم په مصرفو کې نو په اضافي ډول په خپلو مصارفو کې اوږدوالی راوستل The concept of MPC is very important in macroeconomics. دا مفهوم یا دا concept ډیر important دی په macroeconomics کې. J.M. Keynes has defined marginal propensity to consume as the relationship between a change in consumption that result from a change in disposable income. نو J.M. Keynes وایي چې دا MPC دا څه شی دی ریلیشنشپ لري ارتباط په تغییرو د کنزمپشن چې په نتیجه کې څه زیاتیږي انکم زیاتیږي نو اوبیسلی تاسو په دې خبره باندې ښه کلیر یې چې انکم زیاتیږي کنزمپشن هم زیاتیږي انکم څه کیږي زیاتیږي یا اوږدوالی راځي یا زیاتېدل په انکم کې راځي نو په کنزمپشن کې هم اضافه والی راځي نو دا اضافه کېدل په انکم کې او اضافه کېدل
په کنزمپشن کې دا معلومولو ته څه ویلی شي MPC ویلی شي. مثلا د ما انکم $100 دی او کنزمپشن مې هم $100 دی. اوس د ما په انکم کې چینجز راغله 100 نه $200 شول. نو دغه چینجز چې په انکم کې راغی ډیلټا او چینجز کنزمپشن کې مخکې چې $100 100 کنزمپشن و اوس $200 شو 1.5 کنزمپشن دی. نو ګورې په کنزمپشن کې 50% اضافه والی راغی او په دې کې $100 اضافه والی راغی. نو دغې ته موږ څه شی ویلی شو MPC ورته ویلی شو. It is found out by dividing change in consumption to a given change in disposable income. دا موږ څنګه لاسته راوړلی شو؟ دا موږ داسې لاسته راوړلی شو څومره تغییر چې په کنزمپشن کې راغلی دی هغه به تقسیم کړو په څومره چینجز چې په انکم کې راغلی. ما تاسو ته مثال درکړ $100 د ما په انکم کې چینج راغی او $50 د ما په کنزمپشن کې راغلی. نو 50 تقسیم بر څو تقسیم پر 100 باندې. نو دې ته موږ څه شی دغه نه چې تناسب دی دغه نه کومه ویلیو راسي هغې ته موږ څه شی ویلی شو دې ته موږ MPC ویلی شو. نو د MPC اکویشن دلته لیکل شوی دی MPC is equal to change in C تغییر چې په کنزمپشن کې راغلی هغه به راواخلی ډیوایډ کوي تقسیم یې کړئ په څه شي باندې څومره تغییر چې په انکم کې راغلی. نو دلته موږ یو مثال کوو بیا به په انشاءالله پوهه سو. د دغې ټیبل په ذریعه باندې زه تاسو ته څه ویل غواړم زه ویل غواړم چې تاسو ته APC او MPC نور هم کلیر کړم. انکم د موږ دی $100 څومره دی فرست کالم کې وګورئ د موږ انکم دی $100 او کنزمپشن په د دویم کالم کې وګورئ دا هم $100 دی. په دریم کالم کې وګورئ سیوینګ د موږ 0 دی. نو موږ APC څنګه معلومو؟ نو APC ډیر اسانه معلومیږي. څنګه اسانه معلومیږي؟ کنزمپشن تقسیم په انکم. نو 100 تقسیم پر 100 باندې نو سره یو لیکل شوی دی. څه لیکل شوی؟ یو راغی. نو دې ته موږ ایوریج وایو. د دې یو معنا دلته دا ده چې 100% 100 په 100 کې چې څومره انکم راځي هماغومره مصرف کیږي. نو MPC موږ سره دلته 0 دی. نو د MPC معنا دلته دا ده چې موږ سره موږ سره مارجنل نه دی اضافه شوی نه دی انکم نه دی اضافه شوی نو کنزمپشن هم نه دی اضافه شوی. نو د موږ اضافه کېدل دلته 0 دی. څونه دی 0. نو د دې له وجې نه موږ دلته 0 لیکو. دویم ته راشئ په اولني کالم انکم کې دویم ته راشئ لکه 200 وګورئ موږ انکم ویری وکړه لکه اضافه والی پکې راغی د 100 نه $200 شو. نو کنزمپشن اړخ ته وګورئ د 100 نه 1.5 ته لاړله. نو دې کې سیوینګ مونږ څنګه وکړو؟ نو اوبیسلی دا خو واضحه خبره ده چې انکم عاید دی 200 یو مصرف دی 1.5 نو اوبیسلی 50 ته څه شی دی سیوینګ دی. نو 50 په سیوینګ کې لیکل شوی. اوس APC څنګه معلومو؟ APC په ډیر اسانه طریقه معلومیږي. اوسط ډول تاسو خپل مصارف معلومول چې په دې 200 کې څومره فیصده زه مصرف لرم. نو خپل مصرف به تقسیم په څه کړئ په خپلو عایدو باندې کړئ. نو 1.5 د ما مصرف دی په $200 مې عاید دی. نو 1.5 تقسیم په 200 نو د دې څخه 15 راځي 0.15. نو د دې معنا دا ده چې 75% په انکم کې زه مصرف کوم. نو اوس دلته وګورئ MPC کې 0.5 د دې 0.5 څه معنا ده 50% 50 سلنه. موږ که تاسو فکر وکړو په دې کنزمپشن اول د موږ 100 دی بیا 1.5 دی صحیح شو. نو په دې 100 او 1.5 کې څومره تغییر راغلی 50. نو 50 تقسیم کړئ په انکم باندې. په انکم کې څومره تغییر راغلی 100 نه 200 شو.
نو د دې په منځ کې سل راغلی نو 50 تقسیم پر سلو باندې چې کو نو د دې نه څو راځي 50 راځي 0.5 نو مطلب دا دی چې د مونږ په انکم کې که چیرې د مونږ په عایدو کې 100% تغییرات راځي نو په مصرفو کې 50% تغییرات ورسره راځي. دریم کې وګورئ 300 وګورئ کنزمپشن هم 200 شو سیوینګ د مونږ اصل شو اے پی سی چې مونږ معلومو نو 200 تقسیم په 300 نو 0.شپاک نو معنا دا ده چې د مونږ عاید 300 کله یي $300 نو د هغې $300 څخه مونږ شپږ سلنه مصرف کوو نو ایم پی سی هماغه دی ګورئ دې کې د 1.5 نه 250 چینج راغلی دی او بل د 200 نه 300 پورې نو بیا هم 100 چینج راغلی نو سیم ایز اټ از مونږ 0.5 نو 15 یا 50 سلنه مونږ په دې تغییرات کې هم اضافه څه کوو سیف کوو جمع کوو. ورپسې هم داسې لاندې وګورئ د 300 نه 400 شو د مونږ مصرف د 200 نه 250 شو نو اوس سیوینګ کالم ته که راځو 1.5 سل د مونږ سیوینګ دی څه معنا 1.5 سل چې 400 د انکم په دې کې مونږ $250 څه کړل مصرف کړل $250 د می جمع چې کردیم مصرف کردیم عاید ما چند است 400 است نو 400 منفی 250 نو د او طرف که چی می آید 150 اینمی 150 از ما چیست سیوینگ است حالی که هستن APC average propensity to consume average propensity to consume امی قسم ما میکنیم که 250 تقسیم بر 400 از او که آمد 0.645 مانا چیست که 64% څلور شپېته فیصده منګه په خپل انکم کې څه لرو مصرف لرو. ایم پی سی چې میگا مارنل پروپنسیتی ټو کنزیوم یکی است که انکم چی شده از 400 شد و مصرف ما که هستن از 200 چند شده 250 شده نو مصرف چند فرق بین مصارف آمد از 250 50% 50 نو 50 تقسیم آدمی جده دیگه طرف انکم که هستن 100 از 300 تا 400 100 فرق است نو فرق تقسیم کردیم د مصرف سیوینگ 50 آمد و د عاید تغییر چند آمد 100 آمد نو 50 تقسیم بر 100 چند می آید 0.5 می آید ایره میگه marginal propensity to consume. I hope چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست. نو د نن ورځ موضوع د موږ څه شی وه دعوا کنزمپشن. امروز موضوع ما شما بود کنزمپشن. کنزمپشن چی رو میگه؟ اونمی حصه پولی مصرف کننده که استفاده میشه با اجناس و خدمات او را چی میگه؟ او را میگه کنزمپشن. باز که هستن کنزمپشن فانکشن. کنزمپشن کاری چی است؟ کنزمپشن کاری پول یا عاید است. اگر عاید زیاد میشه کنزمپشن هم زیاد میشه، اگر عاید کم میشه مصارف هم کم میشه. و دیگه که هستن جیم کینز که هستن کنزمپشن فانکشن به دو کنسپت دیواید کرد. اول که هستن APC اوسطی average propensity to consume په اوسط ډول اوږدوالی راتلل یا استفاده کول په اوسط ډول اوږدوالی په مصارفو کې MPC marginal propensity to consume د ټیبل په ذریعه هم موږ وویلې په ډیفینیشنز کې موږ وویلې امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یاست که نه یې پوه شوي کولی شئ چې د ما څخه پوښتنه وکړئ په کمنټس په واتساپ په میسنجر باندې چې په چې تاسو ته اکسس وي په هغې ما سره انشاءالله تاسو کانټیکټ کولی شئ. او یو بله خاص خبر دا کوم مونږ هغه ورونه اونمی برادرای ما شما که او پشتو را خوب نمیفهمه از کلاس فیلو از کلاسمیت شما ما اینمی گزارش میکنیم د دوی څخه غواړم د پښتنو څخه غواړم چې تاسو وکړئ
هغه دري زبان درونه چې هغه یې په پښتو ښه نه پوهېږي نو هغې ته یې په دري کې څه کړئ ترجمه کړئ یا یې ورته معنا کړئ یا ورته تشریح کړئ چې هغې څه کړئ وکولی شي چې په دې باندې هم پوهه شي. دا مې تاسو باندې سپارښتنه ده. مننه. ښه وخت، ښې شېبې، ښې چارې ولرئ.